ډیرو محترم او عزتمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، نن یوه داسې زبردست او زر تاثیر واله وظیفه انشاء الله چې الله جل شانه به مو په یو ورځ یا په یو شپه کې په ذمهوارۍ سره حاجت پوره کوي. زه د تاسو له ګرنټي در کوم، ځکه چې کومه وظیفه زه در کوم مسلمانانو وروڼو خویندو، هغه وظیفه داسې وظیفه نه ده چې هغې کې به انشاء الله جل شانه ستاسو حاجت نه پوره کوي. ستاسو حاجت به هم پوره کیږي او په یو شپه یا په یو ورځ کې به پوره کیږي انشاءالله. وظیفه هم ډیره زیاته اسانه ده او پیدامنده وظیفه ده محترمو. نو انشاءالله دا وظیفه را سره وکئ. زه تاسو ته دا وظیفه ښیم او مختصره هم ده. د زړه په سترګو باندې وکئ، پوره یقین دهان توجه سره یې وکئ. یو ورځ یا یو شپه، کو د ورځې ته ټیم میلاو شو هغې وخت کې وکئ، او کو د شپې. د تاسو په ویډیو پویه کوم، په وظیفه هم پویه کوم. دا وظیفه انشاءالله د زړه په درد او د زړه په کومې باندې تاسو وکئ محترم مسلمانانو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیرو محترم او قدرمندو عزتمندو مسلمانانو وروڼو خویندو، تاسو به روغ جوړ انشاءالله، په صحت کې به یې الله جل شانه مو تر خوشحاله او کامیاب ساته. الله تعالی د ټولو مسافرو تمام حاجتونه ضرورت پوره کړي. محترمو، نن چې کومه وظیفه ده که نه، انشاءالله چې په یو شپه کې یا په یو ورځ کې به الله جل شانه ستاسو حاجت پوره کوي. دا د تاسو لازمواري او ګرنټي انشاءالله در کوم، د الله تعالی په فضل سره، د الله تعالی په حکم سره انشاءالله. وظیفه هم انشاءالله ټوټل په ټوټله 1 ګنټه ټیم پې نه لګي محترمو. نو ستاسو هغه حاجتونه چې تاسو یې پریشانه کړي یا ستاسو د زندګۍ نه سکون تللی دی، خوشحالي تللی ده، کو د رشتې معامله ده، کو د مینې معامله ده، خالصه د نکاح دپاره محترمو، کو دغه رنګې تاسو باندې قرضونه یې د غرونو برابر، یا په تاسو د چا پیسې دي یا د بل چا په تاسو باندې پیسې دي محترمو، یا په کور کې جنګ جګړې، یا د خاوند پریشاني ده، د ښځې د بچو پریشاني ده، هر رنګه پریشاني چې ده الله جل شانه به انشاءالله په دې یو وظیفه باندې پوره کوي. او وظیفه ډیره اسانه ده. دا عمل د کیمیايي سعادت په نوم باندې مشهور دی. کیمیايي سعادت او د قضای حاجت دپاره ډیر سریع الاثر عمل دی محترم مسلمانانو، چې د دې تعریف نه جب او قلم عاجز دي. یعنی د دې وظیفې نه جب او قلم چې دی محترمو دا عاجز دي. دا دومره تاثیر واله وظیفه ده. کله کله د لوستو په دوران کې یې اثر ښکاره شي، کله کله چې تاسو دا وظیفه کوئ انشاءالله تاسو ته په دغه ټیم کې اثر ښکاره کیږي. د دې خولې چې په دې کې د الله تعالی د هر نوم سره د الله تعالی عظمت او کبریا هم پوره اقرار کړی شوی دی. داسې وظیفه ده محترمو چې د خپلې کمزورۍ او د الله تعالی د طاقتورۍ هغه دې کې محترمو هغه لفظونه شامل دي. د خپلو کمزورۍ بېوسۍ ښکاره کول دي او د الله تعالی هغه لویي او بزرګي پکې هغه پړه وهل دي. او هم دا دوه شیان د الله تعالی په دربار کې د هر څه نه ډېر زیات خوښ دي الله تعالی، چې ته خپله عاجزي اختیار کړي چې الله زه خو داسې یم، زه کمزور یم، الله ته طاقتور یې، الله زه بېوسه یم، الله ته په هر څه باندې قدرت لري. محترمو انشاءالله تاسو په خپلو سترګو وینئ. دا عمل د 1 ورځې دی او زیات نه زیات د 1 هفتې دی، خو یوه ورځ کې به الله تعالی ستاسو حاجت پوره کوي. څنګه حاجت او ضرورت ولې نه وي؟ که هر رنګه حاجت او ضرورت وي الله تعالی یې پوره کوي. صحیح شوه که نه؟ اوس تاسو دې وظیفې ته راغوږ شئ، خو دا وظیفه به تاسو څو پیرې کوئ محترمو، هغه هم زه تاسو ته یم. خو دا وظیفه واورئ، خو په دې نیت پې نه کوئ چې یو مسلمان ته به پې ضرر نه ور رسوئ. یو مسلمان د ناکامه کېدو دپاره به یې نه وایئ، بلکې د خپلو حاجتونو دپاره تاسو ووایئ. وظیفه لږه د هغه تاسو ته په سکرین باندې هم زه ښکاره کوم، اسانه ده انشاءالله. تاسو همت مه بیلئ او د الله تعالی در مه پرېږدئ. دا وظیفه انشاءالله وکئ. دې کې د انسان عجزي ده او د الله تعالی پکې بړایي ده. غوږ شئ ورته، سکرین باندې تاسو ته ښکاري انشاءالله. زه ته ویم چې تاسو زده کړئ. اللهم انت الرب، ای الله ته زما رب، وانت العبد وانا العبد، او زه ستا بنده یم. فمن يدعو العبد الا الرب یا ربي. دویم چې دی اللهم انت الخالق وانا المخلوق، فمن يدعو المخلوق الا الخالق یا ربي. اللهم انت المالك وانا المملوك،
فمن يدعو المملوك إلا المالك يا ربي اللهم أنت الغني وأنا الفقير فمن يدعو الفقير إلا الغني يا ربي اللهم أنت القوي وأنا الضعيف فمن يدعو الضعيف إلا القوي يا ربي اللهم أنت القيوم وأنا الزائل فمن يدعو الزائل إلا القيوم يا ربي اللهم أنت العفو وأنا الموسي فمن يدعو الموسي إلا العفو يا ربي اللهم أنت الغفور وأنا المذنب فمن يدعو المذنب إلا الغفور يا ربي اللهم أنت الرحيم وأنا الخاطئ فمن يدعو الخاطئ إلا الرحيم يا ربي اللهم أنت المغيث وأنا المستغيث فمن يدعو المستغيث إلا المغيث يا ربي اللهم أنت المجيب وأنا الداعي فمن يدعو الداعي إلا المجيب يا ربي اللهم أنت المجير وأنا المستجير فمن يدعو المستجير إلا المجير يا ربي اللهم أنت العزيز وأنا الذليل فمن يدعو الذليل إلا العزيز يا ربي اللهم أنت المعطي وأنا السائل فمن يدعو السائل إلا المعطي يا ربي اللهم أنت الوهاب وأنا البائس فمن يدعو البائس إلا الوهاب يا ربي اللهم أنت المفرج وأنا المغموم فمن يدعو المغموم إلا المفرج يا ربي اللهم أنت المنجي وأنا الغريق فمن يدعو الغريق إلا المنجي يا ربي اللهم أنت الرازق وأنا المرزوق فمن يدعو المرزوق إلا الرازق يا ربي اللهم أنت الكاشف وأنا المستر فمن يدعو المستر إلا الكاشف يا ربي اللهم أنت السيد وأنا المنتهي وأنا المبتهل فمن يدعو المبتهل إلا السيد يا ربي اللهم أنت سيدي ومولاي فاغفر لي ذنوبي واعتقني من النار برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله أجمعين. محترم مسلمانانو دا وظیفه تاسو چې ما څنګه وویله دا ان شاء الله تاسو د ورځې وکئ ورځې داسې ټایم کې وکړئ چې تاسو څوک تنګئ نه یا یې د شپې وکئ د شپې داسې وخت کې وکړئ چې دا تاسو د زړه په درد سره دا کلمات ووایئ او د هغې نه پس د خپل حاجت او د مقصد دپاره دعا وغواړئ محترمو انشاءالله چې الله تعالی مو دغه مقصد او حاجت پوره کوي دا به تاسو څو فیرې وایي دا خبره ذهن کې کېږدئ محترمو که تاسو وایئ چې یو ورځ یا یوه شپه کې حاجت زمونږ پوره شي دا به تاسو 200 فیرې وایي مخکې به تې محترمو مخکې به تې 140 کاته درود شریف ووایي وروسته به تې 140 فیرې درود شریف ووایي او په منځ کې به 200 فیرې دا الفاظ ووایي او که وایي چې یو هفته کې زمونږ الله تعالی حاجت پوره کی نو به 100 فیرې وایي روزانه او مخکې وروسته ته 11 فیرې درود شریف وایي انشاءالله چې الله تعالی به مو هر رنګه مسله او هر رنګه حاجت دې سره پوره کوي او دا یقینا دا خبره تاسو کوم چې دې کې ډېر درد دی دې کلمو کې خپله عاجزي ده او د الله تعالی بړایي ده پکې خپله مفلسي ده پکې او د الله تعالی هغه ذات حقیقت پکې دی مسلمانانو ډېر د درد کلمات مې راته وښودل که اوس هم تاسو نه کوئ او وایئ چې ټایم نشته دنیا دپاره خو ټایم انسان سره ډېر دی محترمو نن خو موږ په فضولیاتو کې موږ خپل کارونه خپل وختونه خرابو نن د رب العالمین دا کلمې ووایي چې درد تاسو ته میلاو نه شو ستاسو زړه ته زه ذمهوار یم انشاءالله او حاجت هم پوره نه شو محترم مسلمانانو الله مو خوشحاله ساته الله یې ستاسو د زړه تمام حاجتونه مرادونه پوره کړي جزاک الله خیرا